बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे पख्तून डिजिटल ज़ईम शाहिद जान ननी पॉडकास्ट के बखबर को खैबर पख्तूनख्वा की यौ ज़ल बिया द तरहगरे په پیښو کې اضافه شوې ده په ټانک بنو डी خان کې مختلف حملې او د ټارګټ کیلینګ واقعات چې کوم دغه مخې ته راغلي دي ولې د ترهګرۍ کې اضافي باوجود مونږ ته د ترهګرۍ روکتام لپاره اقدامات چې کوم دغه په نظر باندې یا سنجیدګي چې کوم ده هغه په نظر باندې ناراضي بلخوا دغه ترهګرۍ اور چې د کوم زینا بل شوی افغانستان نه نو اوس دغه اور واپس افغانستان ته رسیدلی او د هغې لمبې نورې هم تیزې شوي په افغانستان کې تېره ورځ کابل ښار کې حمله شوې ده آیا دغه ترهګري چې کوم ده دا اوس د افغان حکومت لپاره هم خطره جوړېدلی شي او بلخوا د افغان طالبان مختلف ډلو کې اختلافات چې کوم دي نو هغې کې شدت راغلی دی دغه اختلافاتو به د افغان حکومت چې کوم دی په هغې باندې څه اثر وي په دې ټولو معاملاتو باندې خبرې اترې کوو موږ سره پروګرام کې موجود دی سینیر صحافي تجزیه کار ظاهر شاه شیرازي صاحب سر تاسو ته هرکلی وایو السلام علیکم جی شاه جان تاسو څنګه یې تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه مهرباني سر ډیره مننه سر خیبر پختونخوا کې مونږ ګورو یو ځل بیا دغه ټارګټ کیلینګ واقعات چې کوم دي حملې په پولیس باندې دې کې بیا اضافه شوی دی یو ځل اوس خو بارډر هم بند دی دغه ترهګرۍ پیښو کې چې اضافه شوی دی وجوهات تاسو څه وینئ څه وجوهات دي شاه جان دې کې زما په خیال کې اضافه وروستو کال کوم کتل نو 2025 کې لږ معاملات دومره کمپیریټیولی قتل د وروستونو کالونو په نسبت هم زیات بالکل او بارډر بند دی نو تاسو ګوري ډېرې ارګنایز حملې نشته هغه تشکیلونه او په چک پوسټونو لوی حملې یا موږ د وروستونې میاشتې یو نیمه ګورو چې دا لغونتې کمې شوي دي اسلام آباد او د اف سی هیډ کوارټر باندې چې دلته کومه حمله شوې ده هغې وروسته هغې نه پس داسې لوی نه مطلب په شمالي وزیرستان کې یا په ټانک کې یا په جنوبي وزیرستان ډسټرکټ کې اکا دوکا واقعات دي خو ظاهره خبر ده چې دلته هغه خلک شته موجود دي اوس لږه سټریټجي بدله شوې اوس هم موجود دي بالکل موجود دي اوس لکه دویم خبره نشته دلته خو هغه رنګ کمانډ اینډ کنټرول ختم شي تاسو کتل چې په کابل کې اوس وروستو یو غونډه شوې وه چې کوم کې 2026 دپاره ټي ټي پي کلدم ټي ټي پي مشر نور ولی مسعود او نورو یو باقاعده پلان ورکړی چې مخکې به موږ څه کوو خو څنګه چې لکه رابطې منقطع دي موومنټ نشته نو د بارډر بندېدو سره یو غټه فایده دا شوې ده چې ډېرې لوی ارګنایزډ حملې روکاو شوي دي صحیح بله خبره ده چې د حملو روکاوېدل ولې نه کېږي د هغې وجه دا ده چې ستاسو د پولیس ستاسو د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د هغې کیپسټي دې حده پورې زه نه ګڼم چې شته چې هغه دومره لوی کاونټر ټیرریزم اپریشنز کولی شي د هغې کیپسټي تاسو خامخا انکریز کول دي بل ټرایبل ډسټرکټ کې چې کوم نیولی مرج ډسټرکټ دي هلته د پولیس نظام ایکسپینشن او د گورننس چې کوم نظام دی دومره زیات فعال نه دی دې کې تاسو دویمه رای نشته چې بالکل فعال نه دی د هغې وجه دا ده چې اوس هم ډېرې علاقې داسې دي چې هغه لکه د کنټرول نه لحاظ سره د ترهګرو د دهشتګردو هلته پریزنس شته او دغه رنګ ټارګټ کیلینګ هغې ته ځکه اسان پرېږدي چې هغه خلک دي ټارګټ کوي چې څوک د لشکر سره تعلق لري څوک د امن کمیټې سره تعلق لري د پولیس سره تعلق لري بیا علما قانون نافذ کوونکې ادارې چې قانون نافذ کوونکې ادارو سره چې کوم ریلیجس فیکټرز دي عام پکې انوالو دي دې کې ګوره داعش خراسان ډېر اکټیو دی هغه یو خاص د هغې مایند سیټ دی هغه یو خاص مذهبي جماعت ټارګټ کوي جے یو آئی ایف شو بل شو نو دا یو کنفلکټ مختلف طریقې سره روان دی څنګه چې په باجوړ کې مختلف دی په خیبر کې مختلف دی په نارت ساؤث کې مختلف دی خو دې کې څه دویمه رای نشته چې هغه رنګ افیکټیولی کاونټر ټیرریزم اپریشنز نه کېږي د دې د وجې نه ترهګر لګیا دي حملې کوي پکار دی چې مونږ اګریسیونیس خولی وی مونږ خپل طاقت خولی وی ریاست ته پکارو خاص طور ته صوبایي حکومت ته چې دی یو اګریسیو پالیسي اختیار کړي ترهګرۍ خلاف دغه سنجیدګي ولې نشته دی سر چې دغه ترهګري چې کوم ده دا په صحیح طریقې سره کاونټر شي او د جړ نه ختمه کړی شي زه دا ګڼم چې د صوبایي حکومت سره نیریټیو نشته د گورننس مسلې دي بېشک د هغې مختلف فیکټرز دي مقامیم دي د فیډرل ګورنمنټ غیر ذمہداریم ده خو لکه تاسو سره دا ټایم کې یو څیز داسې دی چې په کم باندې تاسو میډیا هایپ کریټ کیږي بیا د هغې سوشل میډیا چې کوم ایکټیویسټ دي هغه هغه څیز اوچتوي هغه دی د اپریشن مخالفت کول د ترهګرۍ خلاف نیریټیو بیانول او بیا لکه په دې ټولو سیزونو کې ډایرکټ یا انډایرکټ فوج انوالو کول دا 2-3 داسې ایجنډا پوینټس دي چې په دې باندې
افیکټیولی تاسو سوشل میډیا هایپ کریټ کیږي تاسو په دې باندې لکه د پارټي یعنی ژوند ښکاری چې اوشتا موومنټ ښکاری بل دا که تاسو وګورئ د تیرا د اپریشن مثال به ورو تاسو ګوري یعنی د میډیا نریټیو بل دی اپریشن نه غواړو اپریشن بندیدل پکار دی اپریشن رکاول پکار دی ډیر خو پکې لکه د مولا جټ غونته تقریر مونږ ورو چې د چاپلار هم نشو کولای خو مونږ به ورکو کو لکه دا قسم یعنی هغه دغه موټیویشنل سپیچز تاسو ګوري د تیرا متاثرین په مخ کې کیږي لګیا دي بیانیه جوړي خو بل طرف ته مونږ دا ګورو چې خیر ده که تاسو را بیکورم شوئ نو موږ به تاسو مدد کوو تاسو له پیسې درکوو تاسو له به دا ګوري اپریشن دا ټایم کې اوس یو سوال دا پیدا کېږي چې په دې یخنۍ کې اپریشن ولې کوئ په یخنۍ کې دا خلک ولې بیکوره کوئ هغې کې مختلف فیکټرز دي ولې چې د دې اپریشن نه مخکې د تیرا یا د باجوړ خلکو هم خپلې جرګې کړې وې درې آپشنز وو یا خو جي تاسو دا ترخګر د خپل علاقو نه وباسئ یا دویم تاسو هغې ته ریکویسټ وکړئ چې دی لاړ شي واپس یا تاسو دا علاقه خالی کی یا د دې خلاف جنگ وکړئ نو هغه د دې خلاف جنگ والا معامله خو نه کې دا تیرا ډېر ټیکنیکل مسله ده لیکن دې کې یو فیکټر دام دی چې دا ټایم کې د بنګو د کاشت ټایم دا روستو نو هغه ټایم کې اپریشن فصل تیار نو هغه فصل چې دا اوس د ډیپټي کمشنر او د مقامی ټرایبل جرګې د خپل کوارډینیشن نه پس دا خلک بار روزي یو معاهده هم شوی حالانکه زه دا ګڼم چې دا ټایم کې په دې سخت موسم کې موومنټ د فوج دپاره مشکل دی دا اپریشن دي دپاره دومره فایدهمند نه دی کمپیریټیولی چې کله یخني کله چې مثال خبره موومنټ کم کیږي سیزونه زیات مطلب دا چې کمپیکټي کله چې د بهار موسم راشي مارچ اپریل مئی نو دې کې به دا خلک روزي بیا موومنټ زیات کیږي موسم او د کې ترهګرم راوځي هغه ګرځي نو دغه مسله دا چې بیا هغه ټایم دی ته پر اپریشن خو دا ټایم کې خو ډی ټول بناستي په غرونو کې چې ته پټ پي چې ته په آباده کې ګوري یو ډېر خو آپشن ورکړی شي بلکې ګرمو علاقو ته وزیر دغه تیرانه جی او بلکې دې ګوري په یخنۍ کې اسیم د تیرا د خلکو مایګریشن کیږي په خبر تا کوهاټ تا د ایریا ته دی راځي ورې چې یخنۍ ډېر زیات خلک داسې چې دغه کورونو په باړه کې دی او په تیرا کې دی اوس ګوري یو سوال دا پیدا کیږي چې د صوبایي حکومت 4-5 ارب روپۍ چې کمې به ورکوي نو هغه تقریبا 1,15,000 یا 20,000 خلکو لوي د تیرا دا ټایم کې ډسپلیسډ آبادی 93,000 کاونټ شوی دا باقي څو خلک دي بیا کو فرض کړه اپریشن مارچ اپریل مئی ته ورسینو دی خداوي چې 2 میاشتو به دی واپس ځین بیا نشیتلې ګوري چې دا مختلف فیکټرز دي بیا د خلکو د راوتو نه پس داغي د پاره چې کوم سہولیات دي د هغې ورکول خو د ډیپټي کمشنر یا مثال خبره د هغې علاقې د ایډمنسټریشن نظام کار وکړه د صوبایي حکومت ذمہواري وه که هغې کې څه پرابلم راځي او خلکو ته په رجسټریشن کې مسله ده یا خلکو ته په میپینګ کې مسله ده خلکو ته سہولت ورکولو کې پیسو ډسټریبیوشن مسله ده نو دې کې زه ګڼم چې دا د پور گورننس مسله دی خو د فیډرل ګورنمنټ څه کار نشته پروینشل ګورنمنټ او انتظامیه له پکار چې دا سیزونه دي لکه پراپرلی مینیج کړي وي صحیح تنظیم نه کړي صوبایي حکومت ښکاری خدا سي چې څومره خلکو ته مسایل دی په لارو کې لاینونه دي چیف منسٹر صاحب خپل لاړو هغه یو کتل چې وای لکه مسایل شته رجسټریشن پروسس سلو دی بل دی کې بل ټیکنیکل خبره د ډیرو خلکو رجسټریشن پوینټ کې اضافه پکار ده بل د ډیرو خلکو دوه پتی دي په شناختی کارت کې یو د پیښور دا یا مثال د کوهاټ دا بل د تیرا دا نو لکه هغه خلکو ته هم مسایل دي چې آیا هغه دلته اوسېدول را روان دي کو هغه ډیسپلیسډ خلک دي نو ډېره پس به یو بل څیز دام وي چې یو سوال دام راځي چې ترهګر بل ته ناست دي هغوی به انتظار کوي چې دوی به 10-12 ورځو کې به خلک روزي بیا به 10-12 پس اپریشن کوي نو دا ټول څیزونه داسې دي چې دا میچ کوي نه د پلانینګ سره دا زه ګڼم چې د دې باره کې ډېر مخکې منصوبه بندي پکار وه چې کوم خلک به ډسپلیس کېږي د هغوی راوستل د هغوی ریهیبلیټیشن د هغوی دلته اوسول د هغوی خوراک څښاک بیا هغوی واپس لیږل دا ټول چیزونه داسې دي چې د دې مخکې نه منصوبه بندي پکار او هغې دپاره تاسو له پکار وی چې کوم ایډمنسټریټیو مشینري ده هغې دا اپریشن اون کول پکار وو چې بھائی دا کیږي او مجبوري ده ځکه کوو چې ترهګر دي دهشتګر دي او که تاسو نریټیو دا و چې موږ اپریشن نه غواړو نو پکار نور مسایل پکارو نور حل طرف ته تلل پکارو نو هغه حل سو شیرازي صاحب دا کوم یو خو تاسو وایي چې صوبایي حکومت دغه اپریشن نه اون کوي او بل دا کوم نیریټیو چې جوړه شوې ده صوبایي حکومت لخوا یا د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دې پرې اپریشن باندې اثر څه وي او څومره تاسو ګڼئ چې دا نقصان ده د دغې ترهګرۍ چې کوم د جرړې نه ختمولو لپاره کوم اقدامات کیږي هغې ته به څومره نقصان رسوي ګورې جی اول خو دې خبرې کې لکه ډېر کلیرنس پکار دی چې دا نریټیو دا میسج ورکوي چې شاید صوبایي حکومت د ترهګرۍ خلاف د اپریشن مخالفت کوي یو
هغه دا نیریټیو هم جوړیږي لګیا دی چې دوی د ترهګرو سره ملګرتیا کوي. د پی ټی آی او د ټي ټي پی بیا خپلو کې لینک جوړولو کوشش هم کیږي، ولې چې ظاهره خبره ده که تاسو یو نیریټیو استعمالوي د خپل پروپاګاندا د پاره، نو تاسو ریاست چې کوم دی نو هغه به خامخا د انګل ته ورکړي چې تاسو ریزن څه دی چې تاسو د خلکو سره ولاړی، تاسو د دې خلاف اپریشن ولې لکه نه کول غواړي، تاسو دې سره ملاوي د دې مرګري کنه دا د مرکزی حکومت په مخالفت کې دا کوي. یو صحیح. بل تاسو د افغان ریفیوجیز مسله وګورئ، په هغې کې هم دغه مسله ده چې واپس نه دي تل پکار، په عزت لیږل پکار دي. ګوره د ریاست یو بیانیه ده، د ریاست یو میکانیزم دی او هغه په وایډر کانټیکسټ کې دی. هغه د دې افغان مهاجرینو واپس لیږل لکه هغه د لسان په بنیاد نه ده، هغه د رشتہ دارۍ په بنیاد نه ده، هغه دلته لکه مطلب یعنی د پښتون او د نان پښتون څه مسله نه ده. مسله دا ده چې الیګل خلک دي اوس پورې پاکستان کې اوس به دي واپس ځي. صحیح. زه دا غنم که فرض کا د صوبایي حکومت سره څه پلانینګ شته د افغان ریفیوجیز حواله سره یا د اپریشن حواله سره، تاسو چرته اورېدلې دي څه غواړي، لکه مخالفت کول ډېر آسان دی. زه خو دا ګڼل غواړم استاد زموږ د اوریدونکو د بدایو مونږ سوال وکړو چې ستاسو په خیال کې د صوبایي حکومت څه موقف دی چې افغان ریفیوجیز حواله سره څه وشي، او بیا د اپریشن که نه کیږي د ترهګرۍ خلاف دې سره څه آپشنز داسې دي چې هغه خلکو ته ورکوي. پکار دی چې موږ ته پته ولګي، خلکو ته پته ولګي، نو بېشک بیا به د دې د بیانیې سره خلک ودرېږي. شیرازي صاحب صوبایي حکومت موقف دا دی، موږ بار بار وزیر اعلی صاحب اورېدلی دی هغوی چې موږ د اپریشن مخالفت کوو یا نه کوو، خو بلکې دغه اپریشن چې کېږي دی کې مونږه صوبایي حکومت چې کوم دی هغه په اعتماد کې نه دی اخیستی شوی، مونږ د اعتماد کې واخیستلی شي، نو بیا چې کوم فیصلې کېږي یا چې کوم اعتماد کې به څنګه اخیستلی کېږي، اپیکس کمیټې کې دی کینی دی سره خبره اتره کېږي. بیا تاسو ګورئ د تیرا اپریشن فیصله جرګې او ډپټي کمشنر په خپل منځ کې د ناستو د درې آپشنز نه پس بیا څلورم آپشن خو بل نو دا درې آپشنز و چې مونږ به دا ټایم کې علاقه خالی کو تاسو بیا اپریشن وکړئ. یو بل خبره ده کو دا نیریټیو مونږ منو چې یاره دی په اعتماد کې نه دي اخیستي، دي پیسې ولې سینکشن کړي دي، دا یو سوال پیدا کېږي. 15 اربه یا 4 اربه روپۍ بیا لکه مطلب عمره سوال پیدا کېږي چې که تاسو سټیک هولډر یې بېشک صوبه غټ سټیک هولډر دی، نو که تاسو د غنئ چې یاره فوجي اپریشن نه دی پکار، نو بل څه پکار دي. صحیح. ستاسو په خیال کې ترهګر شته، ستاسو په فوج حملې کوي، په پولیس حملې کوي، ټارګټ کیلینګ کوي، دا څوک دي دا خلک؟ بیا خو پکار دی چې دا خلک د صوبایي لا انفورسمنٹ ایجنسیانې خپل قابو کې راولي. جی جی یو آپشن خدا دی. او که تاسو دا ویل غواړئ چې دلته خلک نشته، بیا د پولیس هغه صلاحیت او هغه استعداد شته دی چې تاسو زیات کاونټر کړئ. ظاهر خبره خو د صوبایي حکومت کار دی چې هغه به لکه زما د ځان حفاظت به څوک کوي، صوبه به کوي که نه فوج به کوي. تاسو وایي چې سیف سټي پروجیکټ موږ شروع کوو، اوسه پورې ولې نه دی شروع شوی؟ تاسو وایي کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ موږ سټرینتر کوو، ولې نه دی شوی؟ پولیس تاسو دومره غټ فورس دی، هغه د وی آی پی او د غټو خلکو په حفاظت خو مامور دی، خو تاسو کتل په چیک پوسټونو کې چاته شته، لکه بار لاړ شي سپیره فریز کې چیک پوسټ کې شته، یا په ټرایبل ډسټرکټ کې تاسو ته پولیس والا ښکاري ویزیبل ګرځېدی شي، گشت کولی شي، هغې سره دغه اکوپمنټ شته، هغې سره چیک پوسټونه شته، هغې سره آیا بختربند ګاډي شته، هغې سره بولټ پروف ګاډي شته چې هغه د ترهګرو دهشتګردو مقابله کولی شي. د دې ټولو کارونو دپاره بېشک د صوبایي حکومت موقف په خپل ځای باندې وي چې موږ سره پیسې نشته، فنډز نشته، وفاق زیاتې کوي، خو خدا ذمواري د ریاست ده، د دواړو ده، د مرکز او د صوبې دواړو. صحیح. شیرازي صاحب راپو شو افغانستان طرف ته مونږ کتل چې په ترهګرۍ چې کوم ترهګر دي پاکستان کې چې کوم حملې کېږي هغه د افغانستان نه هغوی ته تعاون حاصل دی او د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي. خو اوس په خپله د افغانستان په خاوره باندې ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا شروع شوي دي، تیرورس کابل کې حمله شوې ده. تاسو څه ګڼئ دغه څومره د اندېښنې خبره ده؟ آیا دا د افغانستان حکومت لپاره د خطرې باعث جوړېدی شي؟ ډېره سیریس خبره ده. شهرینو او دا بازار چې دی ګلفروشي بازار ورته موږ وایو، جی جی دی کې یو چاینیز ریسټورنټ و، فاسټ فوډ او نوډلز او ټیک شو، هغه ټارګټ شوی دی. بهر ملکي خلک دوه پکې چینیان، د چاینیز امبیسي او د هغې چې کوم نیوز ایجنسي ده شنوا هغه وایي چې 2 زخمیان دي، مې بي کېدای شي مړه هم وي، مړه جوړه به هم زیات شوي. خو په دغه ایریا کې دا
انتهایی شهرنو ګڼل کېږي چې دا ډېر محفوظ ترین ځای دی د فارنرز لحاظ سره. نو یو خو دا په کابل کې دھماکه او بیا فارنرز ټارګټ کېدل دا یو ډېر کلیر میسج دی افغان طالبانو دپاره چې دا ترخګري چې کومه د دوی په بارډر وه دا ترخګر وسلوال 20 نه زیات تنظیمونه چې کوم دلته موجود دي دا د دې دپاره ډېر سیریس تھریټ دی. او دا افغان انټیلیجنس خپل مشرانو ته او د طالبان لیډرشپ ته دا ویلي دي چې د دې ټولو ګروپونو موجودګي چې کوم دی دا د افغانستان طالبان رژیم ته چې کوم دی ټولو نه لویه خطره ده. دا باقاعده ډسکس شوې ده. هغې نه پس دا فیصله هم شوې وه چې دوی به مونږ د اسله به د دوی نه اخلو ډس آم کوو به او دوی اوس دومره منظم شوي دي چې مطلب کابل پورې را رسېدلي ول ته حملې ګورې چې اوسه پورې مونږ دا نه وایو خو ظاهره خبره ده چې چاینیز انټرسټ ټارګټ کېږي. دې نه مخکې تاسو کو تاجکستان کې چاینیز باندې حمله وشوه بیا د تاجکستان په بارډر باندې هغه ترخګرو حمله وکړه. دا تم کې ګورئ چې کوم ټي آی پی دی ترکستان اسلامیک پارټي یا ایست ترکستان اسلامیک موومنټ چې ورته موږ وایو دا یوګر میلیټنټس دي د هغې دوه ټاپ کمانډران دي هغه په افغانستان کې لیدل شوي دي. یو دی عمران ترکستاني بل عبدالحق ترکستاني د یو مشر هغه یو 10 کاله پورې دی انډرګراونډ اوس هغه واپس بیا راغلی دی دا چاینیز یوګر میلیټنټ چې کوم دي د دې کمان هغه سره دی. عمران ترکستاني د هغه ترجمان دی. هغې باقاعده کابل کې د طالبانو سره میټینګ شوی ولې چې چاینیز حکومت یو لیست ورکړی چې دا ترخګر مونږ ته تاسو حواله کوي. نو دې کې دویمه رایه نه ده چې دې نه پس په هم فارن ټارګټ دی کې چاینیز کار کوي یا به ټارګټ کېږي دې کې نور فارنرز دي یا به خامخا ولې چې کوم ترخګر تنظیمونه دي هغه چین ته خو نشي تللی چې هلته حملې وکړي خو دوی به یو یره پیدا کوي څنګه چې پاکستان کې په بلوچستان کې د چاینیز انټرسټ ټارګټ کېږي دغه رنګ دلته چاینیز فرمز دي هغه په منرلز کې دي هغه په ریئر ارتھ منرلز کې کار کوي هغې د سونې په تلاش کې کار کوي مختلف قسم ډیولپمنٹ پروجیکټس کې لګیا دي. بیا تاسو ګورئ د مزار نه یو ازبکستان پاکستان افغانستان یو ریلوے ټریک د یو اے پی ریلوے ټریک هغه ته مزار پورې دا چاینیز ایکسپینډ کړی دی دا به د سی پیک حصه دا سیزونه به کله کېږي ولې چې که دغه حالات دي نو دغه ترخګر تنظیمونو مین مقصد دا دی چې افغانستان کې دا ریجن وولټایل پکار دی. خو دلته د لاین آرډر مسایل ټیک شو نو بیا خو امن راشي. صحیح. نو ظاهره خبره ده ترخګر تنظیمو ګوریلا وارفیر کې دا یو مین د هغې آیډیا ده چې تاسو به هغه ایریاز وولټایل ساتئ هلته به انار کې وي هلته به لاین آرډر نه وي هلته به پولیس نه وي. تاسو ګورئ یونایټډ نیشن سیکیورټي جنرل انسپیکټر جنرل رپورټ دی چې تقریباً 19 ښارونو کې د داعش یا آیس خراسان قبضه ده چې کوم سنټرل صوبې دي نیمروز فرا پکتیکا خوست بدخشان پورې دې کې تاسو ګورئ نو القاعده موجود ده. بیا تاسو ګورئ د خراسان آیس خراسان کمانډران دي او مطلب دا چې ثناء الله غفاري ورته موږ وایو ډېر مشهور کمانډر دی هغه 2.5-3 زره پورې هارډ کور فایټرز دي هغه موجود دي. اوس تاسو ګورئ دا دعوه کېږي چې د سیریا نه یا د شام نه 2.5-3 زره ترخګر هلته نه راغلي دي او دا هم اطلاعات دي چې دوی به راوړي او د پاکستان فوج خلاف په تیرا کې جنگ کوي. تاسو دا لوی خبر در کوم دغه ټیک شو جی څنګه به راوړي دا د هغې خپل کار دی انفریکوینټډ روټس دي چې بره طریقې سره راځي خو چې تاسو د ټولو دنیا نه ترخګر دلته راغواړئ دلته بنګلادیشي ترخګر شته مونږ کتلي چې د ټي ټي پي بنګلادیش چپټر هم لانچ شوی دی ټیک شو. نو دا خلک چې کوم موجود وي نو دا ریجنل ملکونو پاکستان ایران ترکی سنټرل ایشین ریپبلکس ته خو نقصان دی خو دا اوس د طالبانو خپل حکومت ته هم خطره ده. بل تاسو بل اوس کتل چې د افغان طالبان کمانډر هیبت الله اخندزاده صاحب په خپل په آډیو میسج کې ویلي دي چې افغانستان ته د خپل خلکو نه خطره ده خپل منځ کې چې کوم اختلافات دي. یو ډېر لوی خبر تاسو په توسط بیا در کوم چې دا هم اطلاعات دي انټیلیجنس چې زیاتر غټه اسلحه او چې کوم سوفیسټیکیټډ اسلحه ده د امریکنز هغه د مولا هیبت الله په آرډر باندې شفټ کېدل شروع شوي دي کندهار ته. نو تاسو دا وګڼئ چې آینده د خوست طالبانو یعنی د سراج الدین حقانی ګروپ مولا یعقوب او د مولا هیبت الله هغه هارډ لاینر طالبان چې کوم دي د هغې په منځ کې مونږ ګورو به چې کېدای شي کلیشز هم شروع شي او ریزن درته ښیم اختلاف نه جي جنګ طرف ته خبره روانه ده ولې چې دا اوس طاقت سټرګل شروع شو اوس هر ګروپ وایي چې زه طاقتور یم. بیا تاسو په دې کې وګورئ کم از کم په افغان طالبان چیک پوسټونو باندې په بدخشان کې په نیمروز کې په شمالي علاقه جات کې
18 نه 20 حملې شوې دي تقریبا 40 نه 50 پورې افغان طالبان فایټرز مړه دي. ها تاسو دا ګوري دا څومره لوی سیریس خبره ده. ولې چې افغان ریزسټنٹ فرنٹ چې کوم دی هغه اکټیولی اوس آرمډ سټرګل شروع کو د طالبانو د رژیم خلاف. ولې چې هغه دا غني چې دا رژیم د هغه نماینده حکومت نه دی بلکې دا امپوز شوی دی او دې کې د ازبک تاجک هزاره او د ناردن الاینس چې کوم هرات شیعه آبادی ده د هغې ریپرزنټیشن نشته د هغې خبره نه منل کېږي. نو ظاهره خبره ده چې تاسو په دې ملک کې په زور او په جبر حکومت کول غواړي نو هغه نشي کېدی. او د هغې تصدیق چا کړی دی؟ سراج الدین حقانی په کندهار کې هغه یو موز نه پس په خپل خطاب کې ویل چې په افغانستان باندې په زور زبردستی حکومت کول دا مناسب نه ده. دې نه د خلکو زموږ خلاف طالبان موومنټ خلاف نفرت پیدا کیږي. نو نفرت خو شته. نو دا سیزونه دي لکه په حکومت باندې عملته موږ ته اختلاف په نظر باندې راځي. ظاهر خبر دی اختلاف نه اوس خو ډېر اوپن شو. اوس خو لکه صفا پته لګي چې نن یو بل خبر تاسو سره شیر کما چې تقریبا 1500 نه زیات د روستونی حکومت چې کوم سرکاري ملازمینو هغه د مولا هیبت الله سے په آرډر باندې د نوکرۍ نه فارغ کړي شوي. د هغې په افغانستان حکومت صحیح طالبان رژیم خپل 1500 کسان په هغه سیستم کې نوکریان نه انسټال کړ. نه دا روستونی حکومت کې سو چې کوم سیستم چا چلورو هغې رو لرې کړي دي او اوس خپل چې کوم مونږ ګڼو که نه چې کوم ډېر زیات لویلسټ دي هغه لګیا دي په مختلف ډپارټمنټ کې. او د هغې غټه وجه دا ده تاسو ګورئ چې دا ټایم کې د افغانستان ډېرو علاقو کې خاص طور سره بدخشان کې نمروز کې په پکتیکا کې الته کې افغان طالبان چې کوم لوکل کمانډران دي هغې لګیا دي د خلکو جایدادونه قبضه کوي. چې کوم د هغې روستوني مخالفینو د اشرف غني په حکومت کې چا سره چې د چا دشمني وه هغه د افغان طالبان د امیر د حکم نه بغیر لوټ مار شروع دی. مطلب انتقامي کاروایانې هم شروع دي. انتقامي کاروایانې دي. دا هلته په مقامي آبادۍ کې ډېر زیات نفرت لګیا دی پیدا کیږي. بل زما ملګري د افغانستان کاروبار سره تعلق لري هغې دا وایي چې موږ ډېر زیات پریشانه یو او افغان طالبان چې کوم دي باقاعده د بارډر په بندولو سیاست کوي په کاروبار هم سیاست کوي او لوکلی چې کوم کاروبار دی بالکل ټپ شوی دی. خلک کاروباري طبقه ته تښتېدو دپاره بالکل تیاره ده. څوک دوبۍ ته ځي څوک چې کوم د نورو ملکونو ته ځي خو د ویزو مسله هم ده. ګورې چې ډېر کمپلیکس سچویشن دی کو افغان طالبانو رژیم دا پالیسیانې داسې رواني زما په خیال کې زه دا ګڼم چې آینده څو ورځو کې به دې دپاره نور مشکلات ډېر زیات دي. شیر علي صاحب دا کوم ترهګر تنظیمونه چې منظم شوي دي او دغه حملې کابل پورې ورسېدې په دې کې د طالبان رژیم دننه چې کوم دغه اختلافات دي دا څومره لوی فیکټر دی او دغه اختلافات د افغان رژیم د ختمېدو نتیجه یا وجه ګرځېدلی شي؟ ګورې جي تاسو ته خبره کوم انارکي رو که زیاتېږي او بیا کله چې ستا د ریاست په دارالحکومت کې شروع شي نو پینک به کریټ کیږي. او دا یو میسج هم وي سر چې مطلب ستا دارالخلافت چې کوم دغه موږ ټارګټ کولی شو. ټارګټ کولی څه لکه اوس دې کې ګوره انویسټیګیشن کیږي چا کړې ده څوک به دعوه کوي اوس پورې به کیدای شي معلومات هم راوتي چې دا څوک انوالو میسیجنګ ډېر کلیر دی چې دا یو ډېر لوی سیکیورټي لیپس دی ولې چې دا ټولو نه محفوظ ترین دا علاقه وه. اوس پورې خو افغان طالبانو په خپله به په خلکو حملې کولې که آی ډي بلاست شو امبوش شو یا چرته حمله وشوه په کانوای باندې حمله وشوه. اوس دا ټایم کې دی لګیا دي ډیفینډ کوي ډیفینس کوي. نو ډیفینس کې به تاسو چې خپل میز کې اختلافات دي مختلف ګروپونه دي مختلف کمانډران دي د نورو او مختلف لیډرانو لاندې کار کوي نو د هغې خو خپله هم لکه مطلب اختلاف شته. صحیح. بیا د پیسې انوالومنټ ډېر لوی دی. تاسو پیسې ورکوئ تاسو سره خلک موجود دي تاسو لپاره مړ هم کوي تاسو لپاره بم حمله هم کوي. ولې چې دا خو یو هسټري ده چې په افغانستان کې امریکا او د هغې اتحادیانو پیسه او طاقت دواړه استعمال کړي دي. او اوس تاسو ته بیا عجیبه خبره دا ده دا راته وایي چې هلته حمله کوونکې امریکې تاسو ته یو امریکني یا برطانوي انګریز چېرته خودکش حمله کړې ده پښتون کړې ده. صحیح. نو پښتون د څه دپاره استعمال شوی دی؟ د مذهب په نوم باندې یا د پیسو په نوم باندې یا موټیویشن باندې تا استعمال کړی چې بھئی دا کار ډېر زبردست دی او ته لګیا لاړ شه بس ته خو ډېر تکړه او یو خو د بهادرۍ دا ټپه چې موږ وخوږو چې پښتانه خو ډېر تکړه دي او ډېر غیرتي قوم دی او ډېر بهادر قوم دی. نو بهادر قوم موږ لیږو چې ته خودکش حملې کوه. نو مسله دا ده که دغه رنګ حالات وي زما په خیال کې ډېر لوی ظلم دی د دې افغان قوم سره او خاص طور سره په دې سیمه کې چې اوسېږي کوم موږ د پښتنو خبره به نه کوو دا بعض خلک ډېر لیمیټډ سوچ سره دي. اوورال افغان قوم چې کوم دی هغه په یو ډېر لوی امتحان کې دی
د افغان طالبان د رژیم د لاسه. نو زه دا ګڼم کو دغه رنګ حالاتي دا خلک په خپله بغاوت ته ځي. علماو خو بغاوت وکړو، صحیح، هغې خو خپل میسج ورکو چې بھئی د نور ملکونو خلاف اسلحه اوچتول، ټوپک اوچتول، خودکش حملې کول، هلته آرمډ سټرګل کول، جنگ کول، دا غیر شرعي دي. نو د هغې نه پس هم بهبت الله صاحب ته لږ غونتې سوچ راغلی چې هغه مبرا نه دی، هغه امیر المؤمنین دی، خو هغه لکه د افغانستان د خلکو امیر دی او د ټولو نه دی، د طالبانو امیر دی او د هغه خلکو امیر دی چې کوم د هغه دپاره جنګونه کوي. نو سوچ دا پکار دی چې لکه دا ټایم کې په افغانستان کې صرف د طالبان نه دي، غیر طالبان هم ډېره لوی آبادي ده. هغې دپاره ستاسو سوچ دی آیا شرعي طور سره د هغه خلکو حق نشته، د هغې د ژبې حق هم نشته، د کاروبار حق هم نشته، د روزګار حق هم نشته. سوچ پکار دی ولې چې حالات غالبا زه ګڼم چې ډېر مشکل جوړېږي لګیا دي. صحیح، ډېره مننه شرایي صاحب. ګرانو کتونکو د سینیر صحافي او تجزیهکار ظاهرشاه شیرازي صاحب تجزیه تاسو د خیبر پختونخوا سیکورټي او افغانستان سیکورټي ورسره افغان رژیم کې دننه چې کوم اختلافات دي هغې حوالې سره واورېده. امید د شو به ستاسو خوښ شوي. په کمنټ سیکشن کې د فیډبیک ضرور راکړئ. اوس راکړئ ماته اجازت. الله پامان.